بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر پدې کې الله جل جلاله انساني تاریخ بیان کړل او د انسان د کامیابی لپاره مختصرا 2 سیزونه مقرر کړل. نمبر 1 عقاید به سمي برابر وي، صفا عقیده وي، په دې باندې چې کم اعتراضات راځي هغه به لري کې، شبهات به لري کې. دویم اعمال به د سنت مطابق، اعمال به د سنت مطابق، سنت کې موږ ته څنګه را نقل شوي دي هغه شانتي وي. یو خبره بدلته وکم، یو حدیث یو سنت. خلک تاسو ته وایي هم موږ علی حدیث یو، موږ علی حدیث یو، حدیث من دیکھو طور ته اهل سنت والجماعت یم. هر سنت حدیث دی لیکن هر حدیث سنت نه دی. په دې ډېر مثالونه دي، بیا به در کوم. په دې کورس کې چې صراط مستقیم نوم دی، په دې کې موږ 2 شیزونه به ذکر کوو زیات په تاکید سره. یو عقاید به ذکر کوو، دویم نمبر اعمال به ذکر کوو. دغه شان د رسول الله علیه السلام حدیث به په دې کې ذکر کوو. ابتدایي باز زمونږ که ایمان دی او ایمان نه خبرېدل د هر انسان دپاره لازمي دي، نو په دې باندې به زمونږ بحث شي اوږد د ټولو نه زیات. بیا په هر عقیدې باندې به موږ بحث مباحثه کوو او په هغې باندې به تفصیل کوو، خو دومره زیات نه څومره چې په ایمان باندې. ایمان او کفر دا دوانه متضاد شیزونه دي، سنت بدعت دا دوانه متضاد شیزونه دي. منګه باروي چې عقاید درست دي، نو عقاید ایمان سره تعلق ساتي، د کفر ضد دی. دا دوانه متضاد دي، سنت او بدعت متضاد دي. ایمان او سنت دا روحاني صحت دی د انسان دپاره، او بدعت دا روحاني مرض دی. اوس ګوره یو انسان د صحتمندۍ دپاره د ټولو مرضونو نه بچ کېدل ضروري دي. که لږه شانته بیماري په یو انسان کې پیدا شي، علاج ونه کړي، نو دا بیماري زیاتېږي. څنګه چې ما په اردو کورس کې مثال ورکړل، د اردو کورس مثال داسې و چې زما په پوزه باندې یې نه راځي. یو کس زما خواله راغی ماته وایي چې مولانا دا راته ووایه چې په تا کې څه بیماري شته او که نه شته. زه ورته یم نه په ما کې بیماري نشته، خو لږ ساعت بعد زما په پوزه یې نه راشي. ته ووایه آب ماته بیمار وایي که نه وایي؟ وایي به. دغه شانته د یو انسان د صحتمندۍ دپاره د تمامو مرضونو نه بچ کېدل لازمي دي. نو د ایمان دپاره د تمام کفر نه بچ کېدل لازمي دي چې د کفر شبهه هم په انسان کې نه. دغه خبره ده. دغه شانتې د انسان دپاره د بدعت نه بچ کېدل لازمي دي. که لږ غونته کې بدعت په انسان کې راغی، نو اعمال به د سنتو مطابق نه، او بر مثال باندې دا ټول هر څه برابرېږي. لږ شانتي مرض د بیمارۍ دپاره کافي دی، د کفر دپاره هم لږ شانتي کفر دا کافي دی. نو دغه 2 مسلې به زه بیانوم په صراط مستقیم کورس کې. صراط مستقیم وایي ستا چې په پښتو کې په اولني ځل باندې دا کورس تا وړاندې راځي. صراط مستقیم برابر لارې ته وایي. موږ په هر مونځ کې سوال کوو اهدنا الصراط المستقیم، الله موږ په سمه لار باندې بوځه. زه نه داسې کوم. دې وجه دا ده چې که زه دا ووایم چې الله ما تر صراط مستقیم سمه لار راوښایه، نو که راویښی او بیا هم زه په هغې لار باندې نه ځم، الله به وایي ما در وښوده ته پې بیا هم لا نړئ، ما تا ته صحیح لار وښوده ته پې بیا هم لا نړئ، زما به کم حشري. دې وجې نه موږ وایو الله موږ په سیده لار باندې ته په خپله باندې بوځه، خپله باندې موږ ته د دې توفیق راکړه. نو صراط مستقیم مطلب دا دی چې موږ دومره څه وپېژنو چې د ایمان نه والا تر د جنت جهنمه پورې، جنت پورې او د الله جل جلاله مخې ته پیش کېدو پورې ما ته دا خبره معلومه وي چې زندگی تیرول څنګه دي، په دنیا کې په سمه لار باندې تله څنګه دي. اب تم پتو لگاو کہ تم بدعتی ہو یا یہ ہو یہ ہو، اس د دې نه هیڅ فرق موږ ته نه راځي. لیکن د اهل سنت سره تعلق لرونکو وروڼو ته موږ وایو چې تاسو خپله عقیده وپېژنئ، اعمال د سنت مطابق وپېژنئ. بعضې خلکو نه موږ دا واورېده چې هغه لګیا وي وایي دوی په حدیثو باندې نه پوهېږي. په حدیثو باندې د هر چا نه ډېر الحمدلله علم علماء دیوبند ته حاصل دی. علامه ظفر احمد عثماني په 32 جلده کې د دې کتاب لیکي چې دنیا ته دا پیش کوي چې زمونږ تمام اعمال ټیکي، لیکن خلک تاسو ته دا شبهه در اچوي. نو بهرحال دا پکې یو خارجي خبره ده، لیکن په کورس کې چې موږ دومره وپېژنو چې زمونږ ایمان یا نن سبا چې کم فتنې دور دی، د دې فتنې په دور کې د زندګۍ د تیرولو څنګه طریقه ده، الله دې په دې خبرو عمل کولو توفیق راکړي.